سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیر علي پخیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهارم پخیر او ورځم نیک مرغه د یو بل خوندور اپیسوډ سره دا وخت تاسو موږ ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو یخني زیاته شوې ده ځکه خو ما سهار وختي دونه غټ غټ کوټه چولې دی ښه او د مزې خبردار په اسلامات کې چې سهار تاسو راپاسېږئ نو یخني بیا داسې 11 بجې بیا ګرمي بیا تاسو د جاکټ ضرورت نی خو څنګه چې د انور پریوز یو 15 بجې ماښام شي که نه نو بیا سمه زیاته یخني بیا ټوله شپه سمه ډېره زیاته یخني وي که نه نو اوس نه پوهېږو چې دا کوم چې ویدر دی دا د ورځې چې کوم دی لږ زیات ښیي لږ سړي یخني نه کېږي بیا ماښام ټایم کې ډېره زیاته یخني او اسلامات خو ډېر زیات یخ دی نو ځکه ما نن ډېر زیات غټ کوټه چولې دی او واچوې ځکه چې تھروټ انفیکشن چې دی ټوخي زکام دا بیخي ډېر زیات شوی دی ویټامین سی چې کوم دی هغه خوراکونه کوي چې په هغې کې ویټامین سی مالټې مارکیټ ته ډېرې زیاتې راغلي دي مزیدارې نو مالټې زما ډېرې زیاتې خوښې دي تاسو مالټې وخورئ هغې کې زیات ویټامین سی وي نو هغه هم ستاسو صحت دپاره ښه دي ګرمې اوبه څښئ مرۍ دپاره ځکه چې که مرۍ خرابه شي نو تاسو پرې سره بیا تبې کېږي دا څیزونه نو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ اکثرا اوس چې ماښام ټایم کې ګرمي ده نو هیټر یې به هم اون شوي په ځینو کورونو کې ظاهر خبره ده نو کله موږ ګرمه کمره کې یو دم بارزو نو زکام او هغې سره چې د انسان افیکټ کېږي او ماشوم چې کوم دی هغې سره بیا زیات خیال پکار دی مور او پلار سره خیال کوي ځکه چې ماشوم په خپله نه پوهېږي لیدونکو زموږ پروګرام کې موږ بېلابېل میلمانه تاسو ته لرو زه غواړم چې تاسو ورکوټې شانتې بریک والی بریک نه واپس راشئ او بیا ګرم ګرم په خیر پښتونخوا پروګرام مخې ته وړو بریک یو ځلې بیا ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو مېرمنه چې د هغه په خپرونه کې مېلمه ده او هغه پبلک هیلث کنسلټنټ ده او تیرو 12 کالونه د سوسایټي د ټولنې دپاره کار کوي ما سره ناصر ډاکټر رابعه نور ستړي مشئ مهرباني څنګه یې رابعه تاسو ښه یې صحت ښه دی الحمدلله پبلک هیلث ولې سره تاسو تیرو 12 کالونه تړلي یاستئ کار کوئ دې فیلډ کې اول خدا راته وایستئ چې دې فیلډ طرف ته څنګه رالی ستاسو دا فیلډ ولې چوز کړو چې دې کې کار وکړئ او د نن 12 کاله مخکې ولې تاسو ویلي چې دې کې کار وشي د خپلو خلکو دپاره خبره دا ده چې پبلک هیلث چې دی نو هیلث سره ریلیټډ صرف نه دی که تاسو وګورئ نو ډېر شیزونه پکې پبلک هیلث کې راځي مطلب د ښځو حقوق چې نه پوره کیږي ته چې کوم جینډر بیس وایلنس چې موږ څه ته وایو هغه شیونه شي پکې نور د ماشومانو د ښځو سړو ټول پبلک هیلث راشي نو چې کله ما لکه خپل ګریجویشن وکړو نه پس ما ته اپرچونټي میلاو شوه ما UNHCR کې کار کو نو هغې نه بیا دې فیلډ کې وې بالکل دې فیلډ کې هم د پبلک هیلث سره ریلیټډ نو بیا ما ته هغه محسوس شو ضرورت چې زموږ ملک کې د دې ډېر زیات ضرورت دی کمی دی بالکل نو ما دې کې بیا پوسټ ګریجویشن وکړه 2 ډیګریز مې واخیستې اور ما وی چې دې کې د خپل ملک دپاره کار وکړم څنګه چې تاسو ویلې چې پبلک هیلث کې چې دی نو ښځه سړی ماشوم ټول راځي که نه نو که دا لږ تاسو موږ ته نور واضح ایکسپلین کړئ چې موږ ته نور هم پته ولګي چې پبلک هیلث یعنی څه پبلک هیلث مطلب دی چې څنګه پبلک اور هیلث که نه پبلک خو خلک شو هیلث صحت شو نو دې کې هغه راځي چې څه شیونه تاسو صحت افیکټ کوي فار ایگزامپل اوس جنګونه دي هغه تاسو هیلث افیکټ کوي فلډز رالل هغه هیلث افیکټ کوي سو کانفلیکټس ډسپلیسمنټ وشو د خلکو یو ځای نه بل ځای ته لکه د وزیرستان د خلکو لکه IDPs زموږ چې کوم د سواتو دا ښه او جی نو دا شیزونه هم پکې راځي دغه شانتې چې کوم هیلث افیکټ کوي لکه یو بل سره جنګونه او وهل ټکول چې کېږي کورونو کې کم کېږي هغه هم په پبلک هیلث کې راشي نو لکه دا ډېر شیونه لکه اوس اپیډیمکس شي پینډیمکس شي اوس موږ چې تېر شو لا تېرېږو نو هغه هم پبلک هیلث ایشو دی نو کله چې تاسو NCR سره وئ تاسو کوم پروجیکټس باندې کار کوئ هغه ټایم کې کومو سیمو ته لاړ وئ زما خو مین چې نو هغه په هنګو کې رغځي ایجنسی کې نو
الته چې کوم ریفیوجیز وو د هغې هیلث سره ریلیټډ ما ته کار کولو او ما چې څنګه تاسو ته ووایي نه پسې زما مطلب دې سره مینه جوړه شوه چې تاسو خلک وکړه چیرې دا خو د خلکو هیلپ کوند یو ظاهره خبره ده د بې سکونۍ په دې دنیا کې چې چا سره ډېرې پیسې دي هغه ته هم سکون نشته دی او چا سره چې نشته دی هغه سره هم نشته دی او په هغې کې سکون چې ملاویږي هغه دا دی چې ستاسو د وجې نه یو کس سره یو هیلپ وشي یو مرسته وشي نو هغه انسان ته ډېره خوشحالي ورکوي او سکون ورکوي که نه بالکل او جی بالکل د انسان نو تاسو په خپله به هم هنګو کې وې او جی تلې راتلې نه دا داسې به پکې راتلم خو هسې کار په هنګو زیات هلته کې د ماشومانو سره د ښځو سره جی بالکل ښه صحیح ده او هغلته کې چې څنګه تاسو چې هلته کې کم خلک وو د هغې سره کار کوم چې هلته کې مایګریټ شوي راغلي ول که نه د نورو ځایونو نه نو د هغې مسلې سره په کومو کومو اړخونو به ستاسو ټیم هغې باندې کار کوو هغوی مین مسلې خو دا وي ګوره جی هیلث خو ریګولر د انسان مسلې بیماریانې وي دغه شانې به یې ویکسینیشنز هغه اور هغې ته میډیسنز پرووایډ کول به نو ورسره به زما لیزن او د نورو ارګنایزیشنز سره چې څنګه دې سره به هیلپ کوی نو بیسیکلی همدغه و چې ویکسینز دي ته پراپر لګي د دې پراپر علاج کیدی شي نو موږ آی ډي پیز کې هم تاسو کار وکړل کله کوم چې د سوات آی ډي پیز و هغه وخت کې نه هغه وخت کې سوات والا آی ډي پیز نو داسې دا لږ هغه وخت کې نه چې کله د سوات آی ډي پیز هغه وخت کې هم تاسو اکټیو وې کار کړی او جی بالکل او نو په هغه وخت کې پېښور کې زیاتره که تاسو ته معلومي که نه د سوات آی ډي پیز مردان کې چې کوم دی دغه نو هغه وخت کې هم تاسو کار کړی او په کوم اړخونو باندې بالکل سیم پرابلمز وو سیم ایشوز وو چې څنګه په اورګزای ایجنسی کې وو همدغه شانته ایتم هماغه ایشوز فیس کېدل هماغه ویکسینز اور په وخت باندې دغه علاج اور دا هر څه تاسو وویل چې یو خدا د هیلث سره ایشو خبره ده چې خدای مکاسه قدرتي آفت راشي یا سیلاب دی یا زلزله ده بیا جنگ وشو یا دغه شو نو خلک نو د هغې هم د هیلث حوالې سره بل تاسو خبره وکړه چې وایلنس چې کوم کور کې ډومestic وایلنس چې کوم ته موږ ورته وایي داسې څه کیسونه تاسو په ډیل کړي دي UNHCR طرف نه یا داسې کوم قسمه تاسو به کیسز راتلل یا به تاسو په هغې باندې کار کړی دی یا کار کوئ بالکل ای باندې خو موږ اوس هم لکه کار کوو چې UNHCR نه بغیر هم چې دا چې کوم دا ډومestic وایلنسز کېږي ښځو سره ماشومانو سره کورونو کې نو هغه خو یو زمونږ په دې معاشره کې یو ډیلی بیس باندې پرابلمس دي هر هاسپټل کې اور هر علاقه کې دا کیسز ډیلی راځي نو هغه خو مونږ دا UNHCR کې رجسټر کېږي څنګه د تاڼې نه راځي تاسو ته UNHCR سره خو دا نه رجسټر کېږي لکه هغې خو خپل پراپر IBL سیسټم دی او چې مونږ خپل ګورمنټ والا سیسټم والو نو هغې بیا زمونږ چې کوم ګورمنټ دی که نه لکه اوس ګورمنټ آف KP هیلث دی نو دغه چې دی دغه بیا خپله ډاکټر ګوري چې لکه اوس دا یو وایلنس کیس دی ای پوه شي نو بیا هغه ځان سره رجسټر کوي خو یوزولي چې کور والا وي نو هغوی نه غواړي چې دا چېرته تاڼې یا پولیس تھرو رجسټر شي هغوی دا شیونه پټوي یوزولي نو که وګورئ نو زمونږ ملک کې د دې ډیټا او سټیټسټکس به تاسو ته نه میلاویږي چې څونه حد پورې دا وایلنس په ښځو لګیا دی کېږي یا کور کې دننه یو بل سره چې څوک هم کوي خپلوان نو هغه شیزونه مونږ ملک کې ډېر کم رجسټر کېږي ولې چې ښځې هم یریږي رجسټریشن کولو نه یا ریپورټ کولو نه نو ډېر یو کروشل شانتي سیز دی دا راته چې خپل تاسو یو تنظیم جوړ کړو یو اداره هم داسې جوړه کړه چې هغه سوشل اکټیویټیز ولري سوشل کار وکړي خاص کر په پبلک هیلث حوالې سره نو دا ضرورت ولې پیښ شو او د دې باره کې لږ موږ سره شیر کړئ دا خو ضرورت زه وایم چې زموږ ملک ته ډېر زیات دی زموږ د علاقو ته ډېر زیات دی چې خلک په لکه زه وایم چې څه به انتظار کوی بل چاته چې به تاسو مدد کوي نو خپله بنده رامخکې شي او کوشش کوي چې موږ د خپلو خلکو خیال وکړو نو ما دې سوچ سره دا سټارټ کړو چې ما زه انګلند ته تللی وم هلته نه ما پوسټ ګریجویشن وکړو نو چې واپس رالم نو ما ته ډېر زیات فیل شو چې زمونږ او د هغې خلکو کې څونه فرق دی
نو ما وی چې دې دپاره زموږ خلکو ته اویرنس ضروري ضرورت دی. بالکل نو زما چې کوم ارګنایزیشن دی مین امفسایز کوم زه چې ښځو ته پکې اویرنس ډېر زیات کیږي که نه لکه د هغوی د حقوقو باره کې هغوی حقوق باره کې د هغوی د هیلث باره کې هغوی د ماشومانو باره کې ډفرنٹ ایشوز چې کوم دي ټولو باره کې نو دغه شان زه هیلث لپاره او د هغوی د چې دا حقوق چې وومن رایټس دې دپاره اویرنس او هغې دپاره بیا ستاسو ته خپل چې کوم ستاسو ستوري او شوا ستوري او شوا د دې په لوجیک مې لږ پوه کړي چې دا نوم دې ولې خوښ کړو دا اصل کې سټیلر اینډ ری دی که نه نو سټیلر از ستوري او ری زما نوم رابعه نو ری دی نه ما اوکې او هغه ستاسو پښتو کې بیا ما پښتو کې ټرانسلیټ کړو ځکه خلکو ته مشکل وویل نو بیا ما هغه ټرانسلیشن وکړو ستوري او شو ری نه شوا جوړ شو صحیح ښه صحیح ده او د دې ستاسو څونه ټایم کیږي د دې زما 3-4 years کیږي الحمدلله او اوسه پورې په کومو سیمو کې یا کوم پروجیکټس کړي دي پبلک هیلث حوالې سره ما زیاتر په هزاره ډیویژن کې کړي دي پروجیکټس ځکه چې زه هغې ایریا سره لږ هغې طرف ته زما اوسېږم نو هغه خلک تاسو ته زیات جفت دي ما ته فلحال نو غواړم خو چې هر ایریا ته ځم خو لکه یو ایریا کور کول هم کافي مشکل وي نو هغې ځای خلکو ته هم بالکل خاص کر ښځو ته ډېر کمی ده د اویرنس خاص کر چې غرونو کې اوسي او بالکل دایي خو ایکسیس هم نی یوزولي ټي وي ته موبایلز ته هم کمی نو هغې ته اویرنس بیا څنګه ورسوئ هغې څنګه اویر کوئ دا هغې دپاره خو تلل پروزي هلته کې او هغې ته مخې ته پویول پروزي تھرو پروجیکټر او دې تھرو ورته پکچرز سره پویول ویډیوز هغه پویوي چې لکه اوکې زیاتره اویرنس چې تاسو هغې له ورکوئ د څه وي د هیلث حوالې سره څنګه تړلې خبرې وایلنس هم تاسو وایي چې چونکې شته دی بالکل فلحال خو ما هلته کې د بریسټ فیډینګ امپورټنس باره کې چې مور خپل ماشوم له پی ورکول څونه ضروري دي اور د بریسټ کینسر حوالې سره مې زیاتر اویرنس پروګرامز کړي دي صحیح ښه تاسو په خپله هم فیملی لرئ صحیح ده نو اکثرا دا ویل کېږي چې کومې ښځې بهر کار کوي نو هغې نه د کور یا فیملی کارونه پاتې نو تاسو رابعه څنګه رسېږئ دې ته دا خو دا چې کله چېرته تللي او ډفرنټ لرې ځایونو ته او تاسو به اویرنس ورکوئ نو هغه یو څو ورځې خو به د کور کار پاتې کیږي نو دغه یې چې فیملی را سره سپورټیو وي هغې مدد کوي او هغې خوشحالېږي چې زه دا کار کوم کومو سیمو کې چې تاسو کار کوئ هغې کې زیاتره دا مین ډومینیټینګ سوسایټي ده نو مین ډومینیټینګ سوسایټي کې د یو ښځې دپاره کار کول بیا هغه سوشل سیکټر باندې یا پبلک هیلث حوالې سره یا هغې ځکه زموږ ډېر خلک اویرنس سړي هم نه لري چې واټ از پبلک هیلث صحیح ده هغې که دا پوه چې یو ښځه بهر نه راځي او هغه زموږ ښځو ته یا خویندو ته ښیي خو څه ښیي که نه نو حالانکې تاسو څنګه چې د بریسټ فیډینګ حوالې سره د هغې د فایدې خبره کوئ بوج پته نه څه به ورته ښیي دوی ته څه وایي نو اکثره مخالفت هم وي نو داسې مخالفتو داسې څیزونو سره تاسو مخ شوي یې او جی بالکل همیشه کیږي داسې مطلب څه سړي وي چې هغې نه غواړي چې هغې ته ښځو ته اویرنس وشي ایون چې کله دا تاسو ته ما وایلنس خبره کړې وه ما دا د ډاکټرانو منځ کې کو نو ډاکټرانو ورباندې اعتراض کو چې دا ته څنګه خبرې کوې او وایلنس خو ضروري نه ده چې په ښځو یې صرف که نه ما خو هغې وخت ویمن ریلیټډ خبرې کولې خو ایون زموږ ایجوکیټډ سړي هم داسې شته څوک چې هغوی هم نه غواړي چې دا ښځو ته ویمن رایټس پته وچلي یا چې دا تاسو څنګه ووایئ چې زموږ ښځو ته خدای خبر څه ښیي نو دې دپاره موږ بیا داسې کوو چې د هغې ځای لوکل څوک ښځه وي نو هغه را سره یي چې بیا هغوی هغه کسان پویولی شي پراپرلی چې نه موږ صرف دا شیزونه ښایو څونه عجیبه لګي تاسو ته لکه تاسو وایي زه لندن ته راغم او بیا ماته نور هم زیاته د اندازه وشو چې یاره موږ څومره پرابلم لرو یا موږ څومره شاته پاتې یو که نه نو په 21مې صدۍ کې
چې اوس موږ 2022 ته ور رواني او موږ تاسو اوس پورې په ډومېسټک وایلنس باندې او بریسټ فیډینګ او دا هغه مسلې دي چې لکه دا په کار نه دی چې موږ دین لږ نور مخکې لاړ نور سيزونه وي نوري خبرې باندې موږ کار وکړو کنه ځکه کار کوون دي زموږ په سیمو کې زموږ خلکو ته پارډي زده هم موږ سټیل هغه سټون ایج والا کیسه کې چې دینو په زمانه کې دینو موږ نختیو as a female څنګه ته لګي چې دا وسنګ پوسیبل چې دې سيزونه موږ زموږ خويندې زموږ سوسايټي راوځي بس زما په نظر خو دا سٹارټ کړي هم ماده د پاره دی چې څونه ایجوکیشن یا اویرنس وی خلکو ته ورسي خلکو ته زه دا نه وایم چې صرف ښځو ته دی بالکل سړو ته هم ډېر زیات اویرنس اور ایجوکیشن پکار دی اور دغه وجه ده چې ایجوکیشن اویرنس نه ایکسپټ کوي خلک چې موږ شاته پاتې یو غني پکار خو دی چې موږ اوس چې څنګه نور ملکونه مخکې تللي دي موږ هم هغه شانتې ځو او خاص کر پښتنو کې بیا موږ ډېر موږ ته خپل ذهن لږ کولاول پکار دي د معاملې کې سپیشلی ایجوکیشن ځکه چې قافلې سره نه ځو نو بیا به ډېر زیات شاته پاتې شو او کنه بیا به د قافلې نه ډېر زیات شاته پاتې بالکل جی ها سي دا راته چې فندز هم ډېر ضروری ظاهر خبره ده چې تاسو لری پاتې علاقو ته ځي د خلکو لپاره کار کوي یا غره یو ځای کوي د اویرنس هم د سینې دی کنه چې صرف تاسو په لاړ شي ورته بالکل ټیک کې به خلک انوالو یو ټیم انوالو هغه لپاره کار کوي تاسو اداري سره چې کم دینو څنګه فندز راځي څوک هیلپ کوي څنګه سپورټ کیږي هغه دا تاسو ډیر زیات ښه کوېسچن ما نه تاسو کو ما ته اوسه پورې چا هم داسې پراپر فنډینګ نه دی راکړی ما سره داسې کسان دي ماشاءالله چې هغې هم ما شانتې غواړي چې مونږ والنټري کار وکړو نو مونږ اوسه پورې د څومره کالو نه چې لګیا یو نو ټول خپل والنټري کوو لکه ما سره چې زما ټیم وي نو هغوی هم والنټري دي هغوی هم خوشحالیږي چې خلکو سره هیلپ کوي او دغه شانې زه هم والنټري دا کوم نو فند ضروری دی بالکل زه غواړم چې فند وي خو فلحال مونږ خپل نو خلک تاسو چې هزاره سایټ ته زیات کار کوم نو هزار نه علاوه نور کوم سیمو ته تاسو اپروچ کړی دی یا زه یا بالکل ان شاء الله زه غواړم چې زه داسې چې کوم زمونږ نور ناردن علاقې دي کے پی والا هغې ځایونو کې هم وکړم لکه ما ته کافي کسانو ویلو چې خیبر ایجنسی کې ته ای جنکو ته لږ شانتې وکړي ته بالکل نشته پته بریسټ کینسر بارے کې د ایشیونو بارے د بریسټ کینسر حوالې سره خو ډېر پروګرامونه کیږي کالجز کې یونیورسيټي لیول باندې سکولز لیول باندې ایون کنه بالکل زه وایم چې هغه لیول باندې هم پکار دی خو چې دا کلو کې کم ښځې اوسیږي چې کم نه سکول نه کالج ته ځي زه وایم چې هغوی اویر شي نو زیات ښه ده ځکه چې هغې کې یو ټیبو چې دی که نه هغې شرمیږي ویلی نشي خپل پرابلمز نو زه پریفر کوم چې داسې ښځو ته زه اویرنس یا داسې خلکو ته کوم چې کوم ایکسس نه سکول کالج ته یعنی کور کې چې کومې ناستې دي ښځې او بچي او کور دی او کلو کې داسې ځایونه چې هغه هلته لاسرسي یا اویرنس پروګرامز نشي رسیدي نو تاسو هغه خلکو پورې لاسرسي کوئ تاسو چې هزاره تاسو هلته ځئ نو هغه ښځې بیا رایوځای کوئ څنګه ځکه خو زیاتره ښځې خو د کور نه د بهر وتو پرمیشن نه لري جی بالکل اور هغې ځای خلک خو تاسو وایئ پښتانه هغه ځای خلک هم ډېر زیات سټریکټ دي ښځو معاملې کې بهر وتلو ته نو ډېر بس تاسو ته وایم چې لوکل او وایم کنه چې هغه لوکل ځای نو هغې تاسو بیا څنګه ټول یو پلیټ فارم ته رایوځای کوئ چې هغې ته د اویرنس باره کې لیکچر یا خبرې هغې سره شیر کړئ هغه بیا زه لوکل سره مطلب کوارډینیشن کوم نو هغوی بیا وایي چې داسې د بیماري بارے کې به تاسو ته خبرې کوي اور نو هغې انټرسټډ وي خپله یوزولي خو د سړو د پرمیشن د وجې نه هغوی یوزولي داسې لکه زه فار ایگزامپل 100 غواړم نو 100 کې به 50 راځي نو داسې سچویشن یوزولي بیا را نشي پته تاسو چې کوم ګیدرینګ وي داسې د خلکو د اویرنس لپاره نو دا تاسو د چاکور کې هلته لوکل رایوځای کوئ او جی او څونه ټایم دپاره دی ګنټه دوه لګي څونه ټایم بالکل دا خو ډیپینډ کوي چې څه شیز بارے کې خبرې کوم زه خو یوزولي ګنټه لګي بیا یې نه پس مونږ هغې دپاره څه چای اور دا هم هغه کوو چې مطلب هغوی ریفریشمنټ دپاره نو ګنټه یوه نیمه ولګي صحیح او په دې کې خواښیانې مې که نه صرف انګین دي ځکه زموږ د سیمې کې د خواښ او د انګور د
مسله هم ډېره زیاته ده که نه بالکل نو ځینو سره خواخیان هم راځي هغې هم اوري چې ودرېږه زما د انګور ته څه وایي او بالکل ځینو سره خواخیانې چا سره میندې وي مونږ یو ورځ اوس یو څو ورځې مخکې وومن د جنډر بیسډ وایلنس والا ډیز وی نو مونږ یې پروګرام کړی نو ای کې چې به مونږ خبرې کولې نو نیمو نه زیاتو ښځو به ژړل ورسره مطلب هغه چې کمې خبرې د وایلنس والا کېدې نو هغې د خپل ځان به پکې کارېدو چې هغې سره داسې شوي دي بالکل نو هغه دونه مطلب ایموشنل هغه یې چې څه ښځې بیا جاړي او چې د بریسټ کینسر اویرنس والا شیز دی نو دا چې زه کله اویرنس سیشن زما ختم شي نو نیمې نه زیاتې جینکۍ او ښځې ماته راځي چې زمونږ خو دا پرابلم دی مونږ ته خو دا هغه جایي واري چې څه پرابلمس دي چې مونږ کې خو دا مونږ ته ښکاري سیمټمز ساینز او سیمټمز نو هغه بیا هغې ما نه تپوسونه کوي چې اوس مونږ څه وکړو نو بیا زه افکورس ډاکټر ته ریفرل والا کوم نو ای سره ماته دام پتو چلی چې دا اویرنس زما څونه امپیکټ او افیکټ کوي لګیا دی چې دوی لګیا دي ځان ته پام کیږي او پکار ده رابعه ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ ستاسو ټیم او تاسو واقعا دا ډېر لوی کار دی چې وداوټ اني فنډ تاسو خپل ټایم او خپل سوتي چې د خپل جیب نه کوشش کوي چې خلک ته اویرنس ورکړي خلکو دپاره کار وکړي دا واقعي ډېر ټونه لوی کار چې کوم دی هغه د انسانیت خدمت کول دي چې کوم تاسو ستاسو ټیم کوئ ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ او زه به تاسو ستاسو لایف کې نور هم کامیابیانې غواړم او اخره کې ظاهره خبره ده چې تاسو فوکس ښځو باندې دی دا وخت په ښځې هم چونکې دا مارننګ شو ګوري خو هغې سره چې کوم دی نو سړي به یې هم ګوري داسې څه میسج چې هغه زموږ د چینل د تھرو تاسو خلکو پورې ورسوئ او میسیج بس دا هغه کومه چې ایجوکیشن اور اویرنس نه خپل کور والا نه منې کوي اور چې چېرته هم داسې څه هغه وي نو ښځو باندې دا هغه نه لګوي چې ښځه ورته څه خبرې کوي نو ظاهري خبره د څه ښه خبره به کوي په بدو به نه اړوي نیګیټیو دې نه علي نیګیټیو نه علي بالکل پازیټیولی دې دا شیزونه اخلي نو انشاءالله بیا چې څونه ښځې زموږ ملک کې اویر کېږي او ایجوکیټ کېږي هغه همره به مخکې نسلونه به ایجوکیټډ وي تعلیم یافته به او پوهه به او هغې ځکه چې ته وایي ماله یو تعلیم یافته مور راکړه زه به تعلیم یافته قوم درکړم دغه خبره ده که نه ځکه چې د ماشوم اولنۍ درسګاه د مور غېږه ده بالکل صحیح ډېره زیاته مننه رابعه تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني ماته آواز کولو تھینک یو لیدونکو همدې سره یو ورکوټ شانتي د معلم په خیر پښتونخوا سره اوسیږئ یو ورکوټ شان د ماوال یو ځلې بیا ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره اوس یو سوشل اکټیویسټ خپرونه کې ناست ایډوکیټ منیر عثماني ستړي مشئ ډېره مننه ښه اول خو دا راته وایي چې تاسو د سماجي غړي سوشل اکټیویسټ یې نو دا اکټیویټیز تاسو څونه ټایم شروع کړي دي او تاسو یې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پیرو ډېره شکریه ستاسو دعوت دا سوشل اکټیویټیز او یوث اکټیویټیز چې دي دا بیک ان 2016 کله چې موږ قائد اعظم یونیورسټي کې ایډمیشن واغسته نو زموږ تعلق یو د داسې علاقې نو چې هلته داسې خاص ایکسپوژر داسې اکټیویټیز داسې بټګرام نه او یو مارجنلایزډ او ډیپرایوډ ډسټرکټ و نو سکولینګ وغیره خو ابټ کې شوی کوم چې یو ښه اداره وه هلته هغې نه نو موږ چې یونیورسټي ته قائد اعظم یونیورسټي ته راغلو نو موږ مختلف دلته ان جی اوز او کسان دا وکړه کوم چې ایکټیولی انګیجډ وو کمیونټي ډیولپمنټ دی که نو زموږ زړه کې یو خواهش پیدا شو چې موږ هم why not to serve our community موږ ولې داسې انیشیټیو وانولو نو موږ ډفرنټ ان جی اوز سره ډفرنټ پلیټفارم سره پهله ایز ا والنټیر ایز ا ممبر کار شروع کړو بیا 2018 کې موږ خپل د انسټیټیوشن خپل د ادارې فاؤنډیشن کې خو مختلف اکټیویټیز او مختلف پروجیکټس وغیرہ دا ډفرنٹ with the name of Dream Pakistan DREAM Development of Society Research over National Issues Empowerment of Youth Awareness and Community Movement Pakistan نو دا یو ډریم پاکستان جوړ شي
او دا تاسو اکټیو یې په اسلام آباد کې که په بټګرام کې؟ نه موږ زموږ اصل کې بیسک چې موږ فنکشنلی هغه د اسلام آباد نه یو نو خو ډیفرنٹ سیټیز کې زموږ ټیمز او ممبرز وغیرہ چې دي هغه شته پېښور کې، لاهور کې، کراچي کې، ایبټ آباد کې دی کې او پینډیمک کې موږ زیاده ورک خپل ډسټرکټ کې کړی ډیلی ویجرز لپاره راشن ډرایوز وغیرہ. بټګرام کې موږ هغه اکټیویټیز دا کړي نو چې بټګرام حوالې سره څه قسم زموږ اکټیویټیز وغیرہ نو هغلته زموږ ټیم دا شته کنډکټ کوي. صحیح ده. ښه نو څنګه چې تاسو ویلي چې زموږ کوشش دا و چې موږ خپلو خلکو دپاره کار وکړو که نه نو هغه خپلو خلکو دپاره خپل ځای کې چې په خپله اوسېږي زیاته غوره نه زیاته غوره بالکل. خو اصل کې زموږ یونیورسټیز وغیرہ او سټډیز وغیرہ جی بالکل او بیا اوس لا تاسو قائد اعظم یونیورسټي نه ویل دی نو لا دی ولې انتخاب کړی وه؟ اصل کې لا یو داسې فیلډ دی چې هغه یو سوشل فیلډ دی سوسایټي سره. زما چې کوم خپل د انسان نیچر وي هغه خواهش دا وي چې زه هغه پروفیشن زما د نیچر او د هغې شعبو مطابق وي نو زموږ هغه نیچر داسې یو سوشل نیچر دا نو لا هم یو سوشل فیلډ یو سوشلایزیشن چې کوم دی بهترین موقع ملاویږي هغه ون اف د فیکټر چې کوم دی چې موږ لا ډریم پاکستان د 2018 نه والې تر اوسه پورې کوم پروجیکټس کړي دي او کوم ځای کې؟ موږ تقریبا ډیفرنٹ ان جی اوز سره ډیفرنٹ امبیسیز سره ډیفرنٹ ارګنایزیشن سره او خپل پروجیکټس هم کړي دي هغې کې ویلفیر پروجیکټس دي کمیونټي ډیولپمنٹ پروجیکټس دي پلانټیشن چې څنګه د پی ایم انیشیټیو وه هغه پروجیکټ دی منسټري سره انټیریور منسټري سره پروجیکټ یو این سره یو این ډي پی سره انټرفیت هارمني مې کار کړی یورپین یونین سره بیا کے پی ډپارټمنټ اف اوقاف نه دا خو تاسو ما د ډپارټمنټس او د ان جی اوز وذ کولابوریشن څه کارم with collaboration موږ ډیفرنٹ لکه څنګه تاسو پلانټیشن وایي کنه نو داسې بیا تاسو نور چې کوم انټرفیت هارمني او د یوت لپاره کوم پروجیکټس وي دي کې سول هغه څه غواړم چې تاسو انټرفیت هارمني باندې موږ کیمپس کړي انټرفیت هارمني باندې کوم کې چې ډیفرنٹ سیکټ ریلیجن او سیکټس والا کسان لایک هندوز کرسچن بهائی کمیونټي ډېر زیات ضروری دی جی نو دې کې ټو پروموټ انټرفیت او ټالرنس پروموټ کولو لپاره دا ډیفرنٹ اکټیویټیز کړي. بیا د نه علاوه موږ فیسټیولز کړي پیس فیسټیولز کړي کانفرنسز کړي کوم کې چې ډیفرنٹ پیس فیسټیول اسلام آباد کې ارینج کړي او هغه کې څه میوزک پیس فیسټیول موږ په دې آرټ اینڈ کرافټ ویلیج کې کړو موږ د هر لینګویج نه پښتو نه ګلپاڼه دغه نه ساحر علي بګا داسې فلک شبیر دا ډیفرنٹ موږ 3 ډیز فیملی فیسټیول کړو او هغه کې پیس promote called the theme to promote peace through music او یو فیملی فیسټیول فیملی ګیدرینګز سټالز هم لګولي کې زیاتره سټالز کې هغه ډیفرنٹ فود سټالز گیم سټالز بیا بزنس چې کوم کسانو خپل بزنس پروموټ کوي هغه سټالز لایک داس یو فیسټیول او فیملی فیسټیول او درې ورځې هغه په دې آرټ اینڈ کرافټ کې او تقریبا کې ډېر کثیر تعداد کې خلک راغلي. تاسو چونکې د بټګرام سره تعلق یو تاسو وی چې چونکې زه دلته رالم ما اسلام آباد کې نور خلکو ته چې هغې سوشل اکټیویټیز کوي او د هغې فایده د هغې سوسایټي او د هغې خلکو ته نو چونکې تاسو چې زمونږ علاقه یا زمونږ خلک لږ شاته پاتې نو نما وي چې ولې نه سبق سره په دې کې هم مونږ برخه والو او داسې نو دا راته وایي چې په دا خوشو اکټیویټیز یا کړنې دلته کې چې تاسو کانفرنسز جوړ کړل که نه دا چې بټګرام کې داسې اکټیویټیز تاسو کړي دي یا کوئ ځوانانو سره یا څه؟ بالکل موږ سره د بټګرام ډېر ښه ځوانان انګیج دي اکټیویټیز کې خپل په علاقه کې هم هغو کوي خو هلته دا ټرینډ هغه شان ډیولپ نه دی هغه شان پروموټ نه دی څنګه چې اسلام آباد کې پېښور کې لاهور کې دا دی کوشش زموږ دا دی او یو ایفرټس دي چې سیم انرژي سره او سیم پیشن سره موږ خپل په علاقه کې هم داسې اکټیویټیز درې او قریب انشاءالله څه هلته څه روان قریب موږ به زیات هلته ایجوکیشن باندې ځکه هغه ایجوکیشنلی یو ډیپرایوډ ایریا ده ایجوکیشن باندې ګرلز ایجوکیشن باندې زیات زموږ ډېر کسانو سره هغې سلسله کې بیا خبره روانه ده بالکل زموږ کسانو سره خبره روانه ده موږ به هلته دې حوالې سره ډیفرنٹ سکولز وزټ ډیفرنٹ کالجز وزټ ډیفرنٹ ویلیجز وزټ چې هلته موږ د هغه تاسو ته پته پښتنو د علاقې کلي کې یو مشري او هغه د هغه کلي ډیسیژنز دالي نو هغو سره اٹھنا بیٹھنا هغو سره میټینګز هغو سره خبرې چې ګرلز ایجوکیشن باندې زیات هلته فوکس وشي بیا نور چې کوم هلته ریشو دا ده چې د انټرمیډیټ نه او اف ایس سی نه دی نه پس ډېر کم انټیک دي ان یونیورسټیز او لکه زه خپل وایم زموږ د بټګرام 6 to
5-6 لیک آبادی ډسټریک هغې به ډېر کم داسې یوت دي چې هغه یونیورسټیز کې انرولډ دي. وجه ده اکنامیکلی دونه سترانګ نه دي او که نه د دې هغه ډېر وجوهات دي، د ډېر فیکټرز دي. یو دا دی چې زموږ هغه شانې ریپرزنټیشن نه دی شوی ان اسمبلیز او دومره سترانګ پالیټکس نه دی، پولیټیکل ریپرزنټیټیوز هم هغه شانې رول نه دی ادا کړی. بیا زموږ خپل داسې یو علاقه بیکورډ ساتلی شوی دی ګورمنټ، پکې هم وجوهات دي، خپل هم وجوهات دي. کم کس چې وتلی څه خپل په سر یې څه کړي او خپل فیملی مخکې وتلولې هغه. نو چې څنګه ته رالې او تاسو دا اکټیویټیز شروع کړو، نو ظاهره خبره ستاسو په کلي کې ستاسو دوستان به ستاسو کلاس فیل بالکل نو هغې کې څونه خلک انسپایر شو ستاسو وروسته نور هلکان راغل چې هغې یونیورسټیز ته لاړ شي او سبق ووایي او بالکل انفلوئنس شوي دي. جی دا خو یو د دنیا یو قاعده ده چې انسان بل انفلوئنس کوي، انسپایر کوي. نو موږ چې اسلام آباد ته رالو، دلته اکټیویټیز، دلته ډفرنټ خلکو سره اٹھنا بیٹھنا، ډفرنټ ادارو سره، نو اټ انفلوئنس سمون یا انسپایر سمون. نو ډېر کسانو موږ سره رابطه کړې دې سلسلې، بیا ایډمیشنز یې اغوستې او زموږ یو دا موږ هغه ګایډ کړي، اویرنس کیمپس وله لګولي، اویرنس سیشنز وله کړي چې کوم یونیورسټي کې کوم ټایم کې اصل کې زیات لیک اف انفارمیشن دی وجه هم ډېر کسانو نه ایډمیشنز لاړ شي، چې ایډمیشن لاړ شي ټایم ته ویسټ شي، نو هغه بیا هغه شانې انټرسټ نه لي. نو هغې دپاره تاسو بالکل کړي، اویرنس کړي. لکه اسلام آباد کې ډفرنټ یونیورسټیز کې ایډمیشن کولاویږي، نو هغه سلسله کې موږ کسان چې کوم موږ سره رابطه کړي یا سکولز دي هغه موږ انفارم کړو چې ټایملی دا د یونیورسټیز کې بیا ورسره سپورټ کوم، ګایډ کوم، نو د هغوی انټرسټ نور ډیولپ کېږي. نو یو ډېر ښه تعداد کې زموږ نه پس موږ نه پهله هم خلکو دا نه چې موږ انیشیټیو موږ نه پهله هم خلکو کړی کار، خو موږ هم ډېر کسان زموږ د وجې او زموږ د ګایډنس د انفارمیشن د وجې ډېر انټیک شوي دي ډفرنټ یونیورسټیز کې، پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي، ډفرنټ ځایونو کې کسان. تاسو موږ اسلام آباد کې ځینې کانفرنسز کړي، هغه څه باره کې وو؟ هغې اسلام آباد کې موږ کړي یوت سره ریلیټډ یوت ډیولپمنٹ کانفرنسز، لکه ډفرنټ پارلیمنټیرینز، ډفرنٹ سیلیبریټیز، ډفرنٹ سپیکرز او یا داسې کسان چې کوم معاشرې له سوسایټي لپاره څه کړي هغه انوایټ کړي. بیا هغه کانفرنسز کې هغې باندې خبره کېږي، هغه خپل لایف باندې خبره کېږي، یوت سره خبره کېږي، ډرګز سره ریلیټډ موږ هم اکټیویټیز کړي چې یوت کې دا د ډرګز چې کوم رجحان دی ډېر زیات رجحان دی چې دا به څنګه کنټرول کېږي، هغې سره حوالې سره هم موږ سیشنز وغیره کړي. او دا خو اوس کال 2019 په د پینډیمک دی، نو زیات هغه چې کوم زموږ اکټیویټیز وغیره هغه هم آنلاین. تاسو سره څونه کسان کار کوي؟ ډفرنٹ اسلام آباد تاسو ګروپ چې کوم دی یا ټیم چې سي هغه څونه کسانو دی؟ شروعات خو موږ تقریبا 10 کسانو نه شروع کړی، خو بیا چې ورسره څومره قافله تېرېده نو خلک کسان چې کوم هغه موږ جوین کولو. نو اوس آلموسټ اسلام آباد، راولپنډي، هر یونیورسټیز کې هر یونیورسټي کې زموږ یو ښه تعداد کې ګرلز او بوایز ټیم موجود دی. دې نه علاوه لاهور، پېښور او رفلی چې کوم موږ سره جنرل ممبرز دي نو اټ ټچز راوند اباوټ 2 to 3,000. تاسو خبر وکړه د فیمیل د ایجوکیشن او د خپل کلي د خپلې د سیمې د بټګرام، بالکل، او تاسو ویلي چې موږ هغې باندې کار دا شروع کړی دی چې اولنۍ خو دا چې جنکۍ باید لاړ شي سکول ته، او بل دا دی چې د میټریک او د اف ان یا اف ای سی نه وروستو هم یونیورسټي لیول باندې ایجوکیشن پرېږدي. نو دې دپاره د څنګه یو طریقې کار جوړ کړی دی؟ څه تاسو هغې دپاره فریم لرئ چې دا به موږ په دې طریقه خلکو ته ځان رسوو او په دې طریقه موږ خلک کنوینس کوو؟ جی یو پروګرام بالکل لري. انسان د بل انسان خبره هله مني کله چې هغه د هغه باره کې څه وګوري یا څه داسې تاسو ورته شو کوئ، هغه بیا انټرسټ چې هغه څه کړي دي او غټ فیکټر نن سبا لیک اف ټرسټ دی. تاسو ته پته ټرسټ فیکټر ډېر، نو موږ پهله اسلام آباد او خاص کر بیا چې نوم د سوشل ورک راځي، بالکل دا دې فیلډ کې د ټرسټ فیکټر ډېر زیات معنی لري، ځکه ډېر داسې واقعیات شوي دي هغې د وجې دا یو مطلب ډېر خلک نن سبا احتیاط کوي. نو موږ پهله دلته ډېر اکټیویټیز ارینج کړو خلکو ته وښیل چې یس وی آر ډوینګ سمثینګ. نو بیا د هغوی انټرسټ ډیولپ شو، شروع کوو چې موږ خبره کوله او دا فضول کار دی، چا به بالکل اټینشنز به بالکل نه راکول. نو کله چې موږ په اسلام آباد په لیول باندې، پېښور لیول باندې، لاهور لیول باندې، د نیشنل لیول باندې لږ اکټیویټیز وکړو، نو بیا موږ خپل د علاقې چې کوم کسانو موږ ته مشکلات هلته خپل علاقې نه، ځکه ډېر ایجوکیشن داسې خاص نشته او لیگ پولینګ والا فیکټر پکې ومي. موږ هلته انیشیټیو دا اخیستی، موږ ته ډېر زیات هلته مشکلات وو، خو سټیل پرایویټ
منګه ګورنمنت سایډ پرېښودو او پرایویټ چې کوم سټیک هولډرز وو هغه آن بورډ ځان سره واخیستل. زموږ دې معامله کې ډېر کسانو سره خبره روانه ده او زیات دا د اویرنس سیشنز چې تاسو ته موږ وایي چې پهله هغو کې دا اویرنس چې دا یو د لایف یو لازمي او فنډامنټل رایټ دی. ایجوکیشن تاسو ته پته ده بیسک کانسټیټیوشن دا ویلې دی چې ایجوکیشن چې دی هغه فنډامنټل دی فار ګرلز فار بوایز فار ایوری ون. دا نه چې صرف بوایز دپاره دی ګرلز دپاره نه دی. او بیا زموږ د پښتنو دا یو علمیت تاسو ویلی شئ او بدقسمتي ویلی شئ چې د ګرلز ایجوکیشن باندې هغه شانې فوکس نشته چې څومره پکار دی. دپاره کې تاسو ما ته به هر ډزلک پولینګ خو خیر صرف ستاسو د کلي د سیمې دا په هر ځای کې په هر فیلډ کې شته دی که نه. خو تاسو دا وایي چې ستاسو کار پته لګي چې تاسو د خپلې سیمې د خپلو خلکو د فایدې دپاره کوئ. صحیح ده. نو بیا په هغې کې تاسو خلک کوم قسمه هرډلز جوړوي او ستاسو په نظر وجې څه کیدی شي ستاسو د سیمې؟ جی مین وجه خو ټو بی ویری آنسټ خو دا یو جیلیسي فیکټر هم وي. مطلب تاسو یو کس خپله څه کار نه کوي خو چې بل کوي. او ډېر ښکلی یو ناول کې که یو رساله کې یو چې نن سبا د انسان زیات غمونه خپل د پریشانۍ د وجې نه د بل د خوشحالۍ د وجې چې ہمارے زیادہ تر हमारे जो हमारे गम जो होते हैं वो दूसरे की खुशी की वजह से होते हैं. नो आगे यो खबर है खपल यो कस कार दान न कभी और बल दे खुशहाली दे वजह आगे के मुश्किलात दा पैदा की. बट द इट्स पार्ट ऑफ दिस हर्डल्स तاسو جوړول کوشش کیږي. هर्डल्स دا چې په خوالي کې بدوالي لټول هغه لکه دغه مې وی کنه. زما کوېسچن دا و چې تاسو خو اف کورس یو ښه کار کوئ د خلکو د فایدې لپاره کوئ. هغې کې تاسو ته داسې څه هرډلز زه یو اگزامپل تاسو ته درکم. بالکل موږ درې سمپل اگزامپل تاسو ته درکم چې موږ کله د حوالې سره موږ ډي سي صاحب سره خپل د بډګرام رابطه وکړه. موږ د هغو آفس یوز کوو. اټس ا ماینر اگزامپل تاسو ته مثال درکم. موږ د هغو آفس استعمال کړه هغې د خپل میټینګ دا وکړو. نو هغه د میټینګ نه پس چې موږ سوشل میډیا د منشر کړو نو هغې باندې د بډګرام ډېر ډفرنټ میډیا طرف نه ومه او ډفرنټ نور خلکو طرف نه اعتراضات چې وای a private organization is conducting a meeting چې یو private organization په ډي سي په دفتر کې ولې ملاقات کوي. نو دې ته ګوري چې پرایویټ ارګنایزیشن ډي سي په دفتر کې و دې ته نه ګوري چې دا ارګنایزیشن څه کار کوي څه کار کوي چا دپاره کوي. دې نه زموږ خلکو ته زموږ د علاقې ته او زموږ د یوت ته یا ګرلز ته یا وټس ایور دې ته څه فایده رسي. خو نه هغه تاسو ته چې خوالي کې بدوالي لټوي چې دوی د ګورنمنټ بجلی دا یو لیم ایکسکیوز دی. موږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره په کولابریشن کې یو سیسټم روانو خو داسې ټایپ هرډلز داسې ټایم بیا ډېر خلک خو د هغه انټرنل چې کوم سټوري هغې نه نه خبر او مشکلات جوړوي بدنامول کوشش کوي او دا خو بټ تاسو ته مو چې اټس پارټ اف دیس لایف هغه به فیس کوو او مشکلات فیس کولو سره لارې کولاویږي. نو دا د خو موږ ایکسپیکټ کوو دا د خلکو نه بیا سپیشلی خپل د خلکو نه او یا چې بل کس یو ښه کار کوي نو پکار دا چې هغه سپورټ کړي هغه سره مرسته وشي هغه چې هغه نور ښه کار کوي. موږ نه ښه کار څوک کوي موږ هغو سره سپورټ کوو بیسټ وشز ورکوو. موږ یو کار کوو موږ دا امید دا ایکسپیکټیشن لرو چې موږ سره خلک هغې کې مرسته وکړي. ملکونه یا سیمې ښارونه کلي خلک هلې ترقي کولی شي چې هغې یو بل لاس ورکړي. بالکل لاس ورکړي. صحیح تر څو موږ نورو خلکو ته ګورو او موږ به دا وایو چې هغوی څومره مخکې لاړه هغوی څومره ښه وکړه. هغوی همداسې مخکې تللي چې نو هغه پړک چې د یو لاس نه نه خېږي د دواړو لاسونو نه خېږي. نو مطلب دا دی چې تاسو که خپلو خلکو ته هرډلز جوړوئ پرابلم جوړوئ نو تاسو چې په کوم ځای کې نن 20 کاله مخکې وئ 50 کاله مخکې هماغلته به ولاړ او نور خلک د نور سیمې خلک او نور خلک به مخ په وړاندې باندې ځي. کامیاب اوسئ نور مخ خپلو کارونو ته همداسې ادامه ورکړي. خدای دې وکړي چې د فیمیل د ایجوکیشن حوالې سره ځکه چې د ښځو آبادي چې کومه ده هغه د نیمې نه زیاته ده. صحیح ده دلته کې نو چې نیمې نه زیاته ده او هغه ان ایجوکیټډ دي نو دا خو صحیح خبره نه ده او کامیاب اوسئ. تھینک یو سو مچ تاسو ډېره مننه ستاسو مننه. انشاءالله په دې کوز کې به ستاسو هم موږ ته ضرورت وي او یو ځل اخر کې بیا ستاسو مننه چې تاسو موږ موقع راکړو زموږ کوز چې کوم دی هغه مخکې خلکو ته. تھینک یو ډېره مننه. تھینک یو لیدونکو همدې سره ورکول شاه د مالو واپس راستانه کیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ستړي مه
مشي په خیر علي یو ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو مخکې به ورځې وي ډېرې زیاتې اوږدې وي یا به وخت چې هغه بالکل کمېدلی چې سهار راپاڅېدو نو تاسو به چېرې دا ورځ به کله ختمېږي او اوس ورځ شروع شي او ختمه شي او سړی پرې پوه هم نه شي د هغې وجه دا ده چې مونږ وخت تېرولو دپاره یا پاس کولو لپاره ډېر اپس راغل ډېر څیزونه راغل او په هغې کې یو ټلویزیون هم دی په هغې کې ډراما یا مووي دا څیزونه هم دي چې کله موږ کښېنو نو زموږ ګنټه دوه خوړو چېرته تللي دي که نه هغه موویز کتو باندې ډرامې کتلو باندې انټرټینمنټ او نو اوس په موبایل کې دونه اپس راغلي دي چې هغه څیزونه موږ اوس که چېرته روان یم یو چېرته مې نو زموږ هغه د وخت احساس موږ ته نه کېږي یعنې زموږ وخت پرې ښه پاس کېږي نو اوس چې ما سره کوم میلمه ناست دی دلته په خپرونه کې دوی د مردان څخه تعلق دی او دوی فلم جوړونکي دي دوی ډېر فلمونه جوړ کړي دي او هغه سره به موږ نن خبرې کوو خو هغه پښتو فلمونه نه دي کوم چې زموږ انډسټري د هغه نه ده دوی ډېر ښه فلمونه جوړ کړي انټرنیشنلي پلیټفارمز باندې هغه ډېر زیات اپریشیټ شوي دي شارټ موویز چې کوم هغې ته وي چې هغې کې څه ناسم میسیج وي خلکو دپاره او هغه په مختلف پلیټفارم باندې لیږل کېږي د مختلفو ملکونو د طرف نه او هغلته کې بیا د ډېرو ملکونو خلک پارټیسپیټ کوي او هغې کې خپل ځان او خپل پېژندګلو جوړول یقینا ډېره ګرانه ده د مردان څخه تعلق لري محمد اویس خان ستړي مه شئ ډېره مننه نو اویس دا راته وایي چې د مردان څخه ستاسو تعلق دی او د فلم جوړولو سره یا دا درته چې د میډیا سره دی څونه ایج چې مینه پیدا شوه او څنګه جی بیسیکلی زما چونکې ما میټریک اسلامیه کالج پېښور نه کړی و نو هلته زموږ ټریننګ شوی و زموږ چې کوم د اکټیویټیز کې به موږ ځان انوالو ساتو داسې چې څومره سپورټس شو د هغې نه علاوه نور زموږ ډیبیټس او سپیچز وغیره به کېدل نو زما هغه ټایم نه یو مایند سیټ جوړ و د سټډي خو په خپل ځای خو ما د نورو اکټیویټیز کې ځان ډېر زیات انوالو ساتو نو بیک ان 2013 بیا د فوټوګرافي باندې خلکو هغه ټایم ډېر فوکس و مطلب یو ټرینډز په سوشل میډیا باندې ډفرنٹ ټرینډز چلیږي بیا واینز به شو شارټ فلمز به شو نو ما خپل آغاز چې کوم دی هغه فوټوګرافي نه کړی فیشن فوټوګرافي نه هغې کې زما خپل بیا د پورټریټ ټایپس تصویران و زما ډېر زیات خوښ و هغې سره سره ټایم سره سره بیا ما شارټ فلمز ما سوچ وکړو چې یاره ویډیوز جوړ کړم موټیویشنل بیسډ داسې ایجوکیشن اول زه فوټوګرافي تاسو چې زه فیشن فوټوګرافر هغه نو تاسو باقاعده بیا زده کړه وکړه هغې ولې سره نه ما سټارټ کې زده کړه خپله بس کوشش به مې کوو خپل د انټرنیټ نه به مې هیلپ اخیستو یوټیوب شو داسې ګوګل وغیره نه شوق مې و که نه کور طرف نه راته اجازت نه و ځکه چې سټډي ما فرست پریفرنس سټډي وه خو ما خپل شوق نو بس ما به چې دی فوټوګرافي لګیا به ما خوا دې خوا ایډیټینګ به مې ګډ وډ کوو بیا ورو ورو چې دی ما پروفیشنل طریقې سره چې کوم دی باقاعده چې کوم زموږ اکیډمیز وغیره مطلب لو لیول باندې چې کوم دي که نه هغې ما ریچ کړل نو ما ورسره زده کړه مې وکړله نو اوس ماشاءالله ډېر مطلب تاسو چې د کیپی خبرو که الته کې د فیشن او د فیشن فوټوګرافي دغه ډیر کم دی اصل کې زه اسلام آباد کې اوسېږم ځکه چې زیاتره خلک چې دي هغې دا وایي چې بس تصویر صرف په ودونو کې خلک وباسي چې واده زه اصل کې اوسېږم خو دلته اسلام آباد کې که نه زموږ ټول لایف دلته نو دلته ما ریچ کول ما لپاره اسان و جی او بل ټول نه غټ ریچ چې زموږ سوشل میډیا پلیټفارم دی نو فیسبوک نن سبا ډېر سټوډنټس ته هم زه دا ویل غواړم فیسبوک استعمال او نور اکاونټس وغیره نو د هغې نه یو ښه فایده اخیستل پکار ده ما هغې نه چې کوم دی خپل ځان مې په هغې باندې وپېژندو صحیح ده ښه بیا تاسو رالی د فلم طرف ته او فلم ته تاسو څنګه چې وایي چې زه باید یو اویرنس یو میسیج باید خلکو ته ورسوم د شارټ فلم د لارې دا څه کوم فلم د څه کار دی کتلی چې هغې ته انسپایر کړي دی دپاره سوسایټي بیسډ باندې ما جوړ کړي دي ایجوکیشن بیسډ باندې داسې موټیویشنل بیسډ شارټ فلمز نو هغه به ما چې کله سوسایټي کې اوس مثال لکه زما چې کوم فرست فلم و هغه ایجوکیشن بیسډ و هغه یو موچي و هغه ما پریکټیکلي کتلی و که نه زموږ په اسلام آباد کې جی جی هغه لګیا و هغه باندې ما څه سوچ وکړم چې ده باندې زه یو آیډیا یو سکرپټ تیار کړم نو هغه بیا ما یو ماشومي داسې هغه بیا ویور زما کتلی دي که نه ایجوکیشن یو میسیج پای کې ما ورکړو چې مطلب چې کوم موچیان شو یا زموږ غریب طبقې والا خلک دي نو دلته دا سټوري موږ سره شیر کړي ځکه زما غوندې ډېر خلک دي چې هغې هغه نه دي کتلي که نه نو زما سټوري داسې وه چې هغې کې یو موچي هغه چې د خپل کار کوي ټیک شو هغه ته ډیلی بیسس باندې یو ماشوم راځي او هغه ماشوم ته هغه ورکوي 10 روپۍ 5 روپۍ دا موچي ماشوم جی هغه ته ورکوي نو هغې سره یو بل کس څه کوي نو سکرپټ زما داسې و کاسټ کې بیا بل کس داسې کوي نو چې هغه ته تپوس کوي چې کاکا دا تاله ډیلی راځي دا لک
په یو ټایم باندې ما نوټ کړی دی سکول بیګ یې مچولی او دته ته دا پیسې ورکې دا ته ولې لکه دومره په ګرانه باندې ته چې کم دی مزدوري کې او ته خپل هغه ته ورکې نو هغه موچي ورته په جواب کې وایي چې دا زما زوی دی او زه خپل کوشش کوم خپل مهنت کوم چې د باندې زه ښه سبق ویم چې سبا زما غونډه کې دا دلته دې ځکه نه کینی او دې چې دې په تکلیف سره ټایم نه تیری نو دې کې ما دا یو میسج ایجوکیشن بیسډ ورکړو څومره ډیوریشن و د دې تقریبا 4 منټس او دې کې خبرې نه وي دا وایس اوور هم پکې نو صرف کیمرا ایکسپریشنز جی او دا میسج نو دا ډېر خلکو اپریشیټ کړي او بیا دې نه پس سه نو ټو ډرګز باندې و دا چې تاسو کله جوړ کو نو یو خدای فوټوګرافي تاسو وی چې د نایټ نه دغه نه خو ډایرکشن یا یو شارټ فلم یا ډرامه جوړول هغه ډیر ځونه کې لایټینګ کیمرا ورک ډایرکټ ار یو سیز انوالو نو هغه تاسو څنګه زده کوسه هغه ما تاسو ویل کنه ما خپل بس ویډیوز به مې کتل انټرنیټ باندې هغه نه به مې هیلپ اغستو او چې کوم څه سره ستا شو کی هغه اتوماتیکلی انسان زده کولی شي دا زما ایکسپیرینس وشو چې کو ستا یو څه سره شو کی نو د دې ټایټل سو د دې ایجوکیشن education is the title or education is the most editing هم تاسو کړو ډایرکشن هم تاسو ډایرکشن خپل سکرپټ هم صرف کاست په خپل ما سره او دا کاست هم اوریجنل کنه دا تاسو اوریجنل ما چې کوم ما سره ټیم ممبر موچی واغه مخکې موچی کوم نه دغه پکې ما خپل ملګری دي زمونږ ټیم دی هغه باندې ما یو هر یو خپل او بیا دا شارټ فلم چې تاسو جوړ کو دا بیا چرته کې ریلیز کو څنګه خلکو دا موږ فیسبوک پلیټ فارم باندې یوټیوب باندې ها د انټرنیټ باندې هغه نه بیا ریسپانس خراللی نو بس بیا ورو چې موټیویټ شوم نور کم بیا ډرګز بیسډ هغه نه علاوه بیا نور سوسایټي کې څومره مسلې ډرګز خو ډیفرنٹ تاسو په کوم اړه د کار کړو څنګه هغه باره کې راته وایي مطلب هغه کې ما یو ماشوم هغه سره یو والد سی بي کنه نو ماشوم چې کوم دی دا نشه وغیرہ شروع کی بیا دا هغه چې کوم اثراتي بیډ افیکټس اب کې ما هایلایټس کړ دا هغه د وجه کوم ماشوم نشه کوي دا هغه چې کوم افیکټس دي اب کې ما ظاهر کړ چې دا ګور دا شروع کو د سردا د نقصان هغه ټول ما هغه کې شو کړو صحیح ده نور راته وای نور د سوسایټي کې چې زموږ وی هاف لوټس اف ټایم غنه نو ته مال او یا نه کې جواب نه راګي تا خپل کار په خبره ایکسپلین کړي چې مونږ تم پته ولګي دونکو تم پته سوسایټي کې چې څومره مسلې راځي کنه په پازیټیو طریقې سره ټوټل سونه تاسو تقریبا بشمار دي ډیر زیات دي شوټس کم چې تاسو په نظر باندې ډیر خو د ریسپانس ډیر خم ملاو شوی لکه ډرګز تاسو یاد کو ایجوکیشن کو نو ټوټل تقریبا 30 دا سړي چې هغه باندې خو ریسپانس راغلی دی ټاپ جی یو طرف ته 30 او بل طرف ته 250 300 ها ریسپانس هغه داسو ها او تاسو چې ما سره ټیم وینو سو کسانو ټیم دی اوس څه کار کوي ټوټل 7 ممبرز مونږه هغه کې بیا زه چې کوم خپل سکرپټ تیار کم نو هغه بیس باندې زه هر یو کس خپل رول ورکوم چې ته بده کې دا جوړیږي ته بده کې پلان کې ډینګ ها دا 30 چې کوم تاسو شارټ موویز یاد ک په دې شارټ موویز کې چې تاسو 30 زیات زیات ریسپانس د خلکو ملاو شو کنه هغه د تاسو چې ډرګز ایجوکیشن یا د سوسایټي نزنی پرابلم زموږ سوسایټي خو نو پرابلم چې پایږي نو ډاوټ چې هغه کې ډیر زیات پرابلمز خو تاسو چې کوم 30 یا کوم چې تاسو په نخ کړی دی په دې شارټ فلمز کې هغه لګ مونږ ته وایي کم ټاپکس په هغه کې تاسو ته مو چې اصل کې د سوسایټي کنفیوژن سوسایټي کې تاسو تاسو کنه سوسایټي کې روزمره زمونږ لکه کو تاسو د سیاست وګورئ ټیک شو دغه شان زمونږ د ایجوکیشن وګورئ په هغه کې چې کوم پرابلمز دي سټریټ لیول باندې چې کوم پرابلمز دي لکه اوس ما یو د یو شارټ فلم جوړ کړو چې کې پولیس بیسډ کنه هغه کې یو کس راشي بل کس چې کوم دی هغه مړ کی لکه پولیس باندې کنه د عام خلکو پولیس پکې جی د پولیس کنټریبیوشن څنګه دی یو کس راشي هغه چې د موبایل سنیچ کوي هغه بل دریم ګړی کس راشي هغه ته موبایل بچ کوي هغه نو هغه چې کم کس نیچري هغه شوټ کی دوانه شوټ شي چې هغه کله شوټ شي بیا یو دو ملګری نور په داسې فوټپات باندې را رواني ټیک شو هغه یو بل ملګری یو بل سره غپ شپ لګي چې په لارې کې وګوري یو کس پروتي ډډ نو هغه بل ملګری خپل کولیګ ته وایي چې یاره راشه د سره لږ هیلپ وکړو دا به لږ بچ کړو هسپتال ته به بوځو نو زمونږ د پاکستان داسې حالات دي چې د کې ما هایلایټ کړي څوک پولیس مې هایلایټ کړي داسې مې پازیټیو طریقې سره چې هغه کس چې کله کال وکړي پولیس ته نو پولیس بجای دا چې د تھینکفل شي کنه چې تا موږ ته کال وکړو موږ په ټیم راورسېدلو پولیس هغه راونیسو چې
ته پکې انوالو وي او دا کیسې میسې کنه لکه دا زمونږ کیږي په سوسایټي کې. او دې کې تاسو دا خود چې لکه موږ اکثرا نه اوس ریسنټلی یو انسیډنټ شوی دی نو مطلب تاسو دا پدې کې خودل چې کته دا چا هیلپ وکي نو ته یو کس هیلپ کې خو بیا به کې تر راګیر لکه ته د مجرم چونکې نه پیدا کیږي نو ته مجرم شې بیا ستانه ته پوښت کی چې دا دلته سکول دا دی ولیکو اوکې او د دې تاسو د ټولو موویز 4-5 منټ د دې 4-5 زیات نه زیات 10 منټ شارټ فلمز دي کنه خدا اوس تاسو ته هغه ټایټل ما انګلیش کې ورکړی دی اردو کې دی نو دا هغه چونکې چینل اوس پښتو نه زکه تاسو ته ټایټل زنه ویم کنه نه وای هغه څه پرابلم دی انسانیت شو د دې کې بچ کم دی اچھے اخلاق شو دا ټول خبره به کې مالی کلی کنه انسان کی پہچان اچھے اخلاق سے ہے شو کنه انسانیت سے ہے ډریسینګ او دا شي نه باندې نه دی نو دې کې به ما یو به یو کس راشي سموکینګ کوي مشران ناشتي هغه سموکینګ کوي مشران په مخ کې نو هغه سموکینګ چې کم دې تکې په کم د فیمیل حواله سره زمونږ سوسایټي کې ډیر زیات پرابلمز دی هغه کې د کار کړی دی هغه باندې فیمیل باندې کوشش کړی دی خو فیمیل مونږ ته اوسه پورې لګا نه دی هغه د لپاره کاست کې لږ پرابلمز دي ها نو ځکه هغه باندې تاسو کار نه دی کړی دا راته وایي چې ظاهره خبره ده که تاسو فرینډز می تاسو کار کوي تاسو ټایم ورکوي نو انکم هم ډیر ضروری دی کنه نو تاسو انکم بیا د دې نه کیږي انکم سٹارټ کې خو نو خو اوس خپل چې کوم چینل انټرنیټ باندې مطلب یوټیوب چینل شو یوټیوب چینل هم بیا کولو کو سره گزاره کیږي نو یوټیوب ته بیا څنګه وړي دی فیسبوک یوټیوب تم ټایم سره سره ټرندز چینج کیږي فیسبوک اول روزان ډیرو نو فیسبوک نه ارنینګ نه کیږي فیسبوک نه څه دغه کیږي تاسو ته مې به چې آیډیا نه ما ته آیډیا شته تاسو آیډیا نشته ځکه چې اردو هندي انګلیش عربي کې تاسو چې د مونټایزیشن کیږي په پښتو کې فارسی پاکستان کې نه کیږي کنه او نو هغه ما ته پته ده صحیح ده کنه پاکستان کې نه کیږي خو بهر کیږي کنه نه بهرم چې ته د لنګویجز مې توي کدي لنګویجز کې نو اوکې او ځینې اردو چینلز چې کوم مونټایز شوی دي هغه د هندي په دغه کې شوی ځکه چې هندي اردو چې کوم ده تقریبا یو شان ده سو دا سي ده کنه او دا ما ته پته ده ما تاسو ته شارټ لیول چې لکه نه کیږي نو هغه تاسو بیا یوټیوب ته لاړئ او یوټیوب کې تاسو سونه ټایم سره بیا ویډیوز ورکوي یوټیوب کې ګورم خپل سټډي هم ده کنه زما اوس لاست ایئر دی دا نیم ساس سټډي زه دایم چې تاسو یو چینل باقاعده لرئ نو تاسو باغی باندې د میاشتې یا د هفتې منت بعد یو ویډیو تاسو ورکوي جی ښه او د هغې نه به تاسو ته ریسپانس ښه راځي الحمدلله ښه زبردست روان دي انټرنیشنل ځکه چې اکثره شارټ موویز جوړیږي نو هغه اکثره انټرنیشنل پلیټفارمز ته ځي نو تاسو کله ټرای کړی ده زه نه داسې هم نه ده کړې کوشش کوم ځکه چې کوم سبجیکټس ته راغلې لکه ایجوکیشن شو یا ډرګس یا داسې نو هغې دپاره انټرنیشنل میډیا هم پلیټفارمز شته دی چېرته کې خلک شارټ موویز خپل لیږي که نه مخکې بالکل اراده شته دی او یوټیوب باندې چې کله زه چې کوم خپل ریټینګز مطلب چې کوم ځینې نو هغې باندې ما ته راځي هغې کې شو کېږي باقاعده چې فلانکي ملک نه دومره ویورس کتلی ده نو هغه ګوري نو هغه نو دا نه د هغې نه علاوه دا دی چې کوم د زمونږ سوسایټي ده که نه لکه تاسو به کتلي دلته کله چې د خواجه سراو په لایف باندې جوړ شو نو هغوی اوسکر هم وګټلو داسې شارټ مووي یا داسې ډاکومنټریز هم جوړیږي نو چونکې ستاسو د سوشل ایشوز باندې کار کوئ یا د سوسایټي سره ریلیټډ نو که هغه تاسو انټرنیشنل میډیا ته ولیږئ پلیټفارمز ته ولیږئ که نه نو ما خیال چې هغې ځینې هم تاسو ته ډېر زیات ښه ریسپانس چې دی هغه میلو شي نو سکرپټ هم تاسو خپل لیکئ ډایرکشن هم تاسو دی ایډیټینګ هم تاسو دی او ایډیټینګ هم تاسو مخکې څنګه فوټوګرافي ویلي چې ما د نیټ نه زده کړو نو ایډیټینګ هم تاسو هر څه اوورال ټوټل ورک به چې کوم دی او دې چې دا اکوپمنټس دي کیمرا سیزونه ما هر څه خپل دي هر څه خپل دي صرف ما ته کاست چې کوم دی کنه هغه ز خپل فرندز دی هغه کې زه سلیکشن کوم صحیح چې دا کریکټر به دا صحیح کولی شي یا به دا صحیح کولی شي نو ما سره اکثر دا سی چې شارټ فلمز لپاره داسې سنه ریزنز د وجه چې د مکملاو نشي بیا زه ولاګینګ هم کوم ډاکومنټریز هم جوړوم هیسټوریک پلیسز دي کنه very good نو د ډاکومنټریز اوس پورې د ډاکومنټریز مې چې کوم دي څومره چې ریمینز دي زمونږ چې کوم آثار قدیمه دي کنه دلته اسلام آباد راولپنډي ټکسلا حسن ابدال نیر بای ایریاز دین علاوه مردان کې تاسو یوټیوب په څه نوم باندې محمد اویس خان محمد اویس خان په نوم باندې هغه کې تاسو دا ټول شارټ فلمز دي او تاسو ډاکومنټریز او یا تاسو ولاګز هم جوړوي ولاګز شو د کټورا لیک او ورتی ګلی لیک کشمیر بحرین سواد مهودند ایچ اینڈ ایوریثینګ تاسو وی چې سوشل ورک هم کوم هغه باره کې راځي هغه نه سوشل اکټیویټیز دی بلډ ډونیشن چې کوم سوسایټیز دی کې موږ کار کوو بلډ پرووایډ کوو خلکو موږ کار کوو مطلب تاسو نور فرندز هم تاسو سره باقاعده خپل ټیمز دی او زه ایز امبیسډر نور سره کار کوم
جی څه ګروپس دي د هغې سره چې کم تنظیمونه یا ارګنایزیشنز چې دي هغه د بلډ ډونیشن په سلسله کې کوي تاسو هغې سره څنګه هیلپ کوئ؟ هیلپ داسې چې موږ خپل واتس اپ ګروپ جوړ کړی دي هغې کې بیا داسې ډسټرکټ وایز چې کوم دی خپل هیډز دي که نه نو چې هلته اوس په یو هاسپټل دی هغې کې چې کله بیا بلډ ایمرجنسي بیا موږ ګروپ کې چې دی فارورډ کړو نو بیا هغې موږ راغونډ کړو چې کوم کس کوم بلډ پکاري همغه سلیکټ فیوچر کې څه پلانز لرئ چې خپل ځان چېرته ګورئ؟ فیوچر کې فرست اف آل زه خو خپله لکه انجینرینګ مې اوس تقریبا یو څو میاشتې مې دي انشاءالله ګریجویټ به شم بي ایس سی الکټریکل انجینرینګ کوم یو ټي مردان نه نو هغې سره زما همدا پلینز دي چې زه پاکستان حالات هم تاسو ته پته نن سبا داسې دي چې د جاب پته نه لګي نو سکل داسې شی دی چې دا د انسان په کار راځي نو زما دا اراده ده چې ان کیس هغې کې نه شو نو زما دا خپل سکلز دي او دا به انشاءالله کنټینیو ساتم. صحیح ډېر خلک داسې دي چې هغې وایي چې لکه موږ هم یوټیوب چینل کولو خو هغې هغه هغسې چلیږي نه تاسو خاص ټیکنیکس شته دی چې تاسو د لیدونکو سره شیر کول غواړئ؟ ټیکنیکس دا دي څومره چې زما ایکسپیرینس دی چې اول خو خپل چې کوم کار دی هغې سره چې ستا شو کې سکل لکه تاسو بیا خبره کوم که نه چې یو شي سره ستا شو کې او د زړه نه یې کې که نه هغه اټومیټیکلی د هغې ریسپونس ریاکشن به ښیي او یوټیوب دی نو یوټیوب باندې خپل کانټنټ اپلوډ کوئ د بل چا کانټنټ ما اپلوډ کوئ خپل چې کومه آیډي خپل سکرپټ دي هغې باندې کار کوئ او یو کار کوئ خو صحیح کوئ نو زما دا نو ستاسو چینل مخکې تللی شي ایډیټینګ هر یو شی چې کوم دی بیلنس ساتئ دا نه ده چې ستا کیمره ښه ده ډېر خلک داسې دي د هغې سره کیمره اکوپمنټس ښه دي خو د هغې یوټیوب مخکې نه ځي دا په اکوپمنټ سم تاسو سوشل ایشوز باندې خپل شارټ فلمز جوړوئ او زیاتره خلک موږ یوټیوب کې چې کامیډي طنز مزاح سره زیات دغئ او نو تاسو کله کامیډي دا څیزونه نه دي ټچ کړي؟ سم پکې ټچ کړي دي یو 4-5 شارټ فلمز داسې دي چې هغه موږ زما اصل کې سکرپټ لږ بیل دی که نه زه ویم چې زه خپل کانټنټ لږ ډفرنټ وکړم او څنګه چې تاسو خپل اولنی شارټ فلم یاد کړئ چې هغې کې ډایلاګز نو آیا په دې کې د نورو کې ډایلاګز څه دی که نه زما تاسو چې چینل وزټ کوئ واحد داسې کار دی چې هغې کې زما کوشش دی چې ډایلاګز پکې بالکل نه وي لکه چې 100 کې به تقریبا 20% داسې چې هغې کې به ډایلاګز وي ټول چې کوم دی هغې کې صرف ایکسپریشنز دي بیا هغې دپاره میوزیک کوم ځای نه راغلی ځکه چې خو د یوټیوب دی هغې کې د کاپي رایټ مسله ده او خپل میوزیک ظاهره خبره ده چې باندې بجټ لګي نو میوزیک ځکه چې ډایلاګ نه دی نو هغه بیا ته د شارټ سره د میوزیک سره هغه خلکو ته جسټیفای کوي یا هغې ته هغه میسج رسوي چې دا څه وایي یا څه کوي میوزیک مخکې بل پرابلم زه موږ ته خو اوس چې دی باقاعده افیشل ویب سایټس دي هغې باندې نان کاپي رایټ اوکې هغه رالی تاسو هغې نه موږ بیا صحیح ده دا ویډیوز چې شارټ فلمز تاسو جوړوئ نو دا په یوټیوب او فیسبوک دواړو ورکوئ که نه صرف یوټیوب ته دی بیا په دواړو باندې اول فیسبوک بیا یوټیوب ورو داسې خپل ریسپانس کله داسې چې یوټیوب باندې ورکړم نو چې ریسپانس راته آیډیا راته وشي چې هلکه په دې باندې ریسپانس ښه راځي بیا فیسبوک ته هم وکړم صحیح ځکه د فیسبوک بیور جدا دی ځکه اوس خو ډېر ویډیوز په فیسبوک باندې هم خلک راځي که نه ډفرنټ چینلز لوی چینلز دي هغې فیسبوک باندې هم ورکوي یوټیوب باندې هم ورکوي صحیح ده ډېر زیاته مننه اویس تھینک یو ویری مچ تاسو راغلئ او خپل کار هم داسې ادامه ورکوئ تاسو ستاسو هم ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو لیدونکو همدې سره ورکوټ شانتي دمال واپس راځنه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا ښه راغلاست هر کله راشئ خو اوس پروګرام وخت چې دی هغه ختمیږي تاسو زموږ میلمانه وکتل ډفرنټ ټاپک باندې موږ سره خبرې وکړي یو چې شارټ فلم میکر و او هغې سره خبرې وشي بیا هغې نه علاوه چې کوم ده رابیا چې راغلې وه هغې خبرې او کیسې او ایکسپیرینس تاسو ده چې هغې د پبلک هیلث حوالې سره کنسلټنټ دي او هغې تاسو ته وایي چې زموږ د ښځو زموږ د ماشومانو یا زموږ د سوسایټي څه مسلې دي او هغې باندې هغې کار څه کوي په پبلک هیلث کې څه راځي هغې باره کې موږ سره خبرې وکړلې نو لیدونکو دا زموږ نی پروګرام انشاءالله که ژوند خیر بیا به تاسو سره په هم پښتو ون باندې میلاویږو تاسو کولی شئ چې موږ ته میسج وکړئ په زموږ په واټساپ نمبر باندې به زه خپل پروګرام کې شاملو موږ ته ایمیلز هم تاسو را لیږلی شئ او د دې نه علاوه تاسو زموږ د سوشل میډیا چې کوم پلیټفارمز دي دا خبره ده چې اوس خو ډیجیټل دور دی نو د هر چا سره فیسبوک شته نو د هم پښتون فیسبوک اکاونټ تاسو تللی شئ هغه فالو کولی شئ
زموږ انسټاګرام اکاونټ شته دی، زموږ ټویټر اکاونټ د هم پښتو ون شته دی، او زموږ د هم پښتو ون یوټیوب چینل چې دی هلته کې تاسو زموږ دغه پروګرام چې کوم که تاسو نه میس شوي دا هم تاسو کتلی شئ په یوټیوب باندې، او د دې نه علاوه چې نور کوم ښایسته ښایسته ډرامې دي د هم پښتو ون هغه هم تاسو د هم پښتو ون په یوټیوب چینل کتلی شئ. نو ماله راکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.